السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مرګرو دا ټیم کې باب السلام چې نبی علیہ السلام باندې سلام اچي نو په دې دروازه باندې به ورننوځي، په دې باب السلام باندې را سره ابرار بیتاب صاحب دی. خو ابرار بیتاب ته مې ویلې مې راځه جانان د روضې خوا کې زمونږ یو ګران او محترم ملګری نورالدین د هغه غزویم زمونږ مرګرو کشر و ورکوټې زمونږ راره په ځای دی، خو بیمار شوی دی، د کینسر بیمار دی. نو مې چې هغه دپاره دلته کې خصوصي دعاګانې وغواړو چې الله تبارک وتعالی ورله شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. زمونږ د جمعیت والا خو نور داسې څه خاص وس نه کېږي او نه دغه خو دغه دعاګانې دي انشاءالله یو بل له بې د زړه نه غواړو. د غایب دپاره دعا قبلېږي بلال صاحب. نو څومره بیماران دي الله تعالی دې صحتمند کړي. دغه رحمان الله رور دی، رحمان الدین د نورالدین زوی دی، د نورالدین صاحب زوی دی. زمونږ د دې خوږ پیغمبر امتي دی چې دا د روضې صاحب خوا کې ولاړ وي. کریمه ربه که زمونږ په دعا کېږي نو زمونږ د ستا د ورثو سره یعنې د علماء کرامو سره ډېر زیات مینه محبت و. د نبي علیه السلام د ورثو سره مینه محبت کړی دی. الله تبارک وتعالی دې د دې محبوب په خاطر چې دی نو هغه له شفای کامله عاجله مستمره ورکړي او کریم رب دی چې دی د خپلې خولې لاړې دارو کړي. ډاکټران وایي چې لکه زمونږ نه دغه دی خبره ختمه ده، خو الله پاک نه خو نه ده دغه. نو د الله په در کې هېڅ کمی نشته. الله پاک مړي هم راژوندي کړي او الله تعالی دې ولله داسې صحت ورکړي چې بلکل تازه شي، څنګه چې مخکې تر و تازه و او ویډیوګانې او تصویرونه یې راځي موږ کتلي هم دي. نو څومره بیماران چې دي د هغې نه علاوه نور ډېر هلکان زموږ یاران دوستان به بیماران دي، زموږ په کورونو کې بیماران دي، زموږ مشران اکثر بیماران دي. نو الله تعالی دې ټول صحتمند کړي. زموږ مشر مولانا صاحب زموږ قائد هغې دې الله تعالی صحتمند لري، الله دې ورله صحت ورکړي، ډېر عمر دې الله ورکړي. نور علما زموږ ډېر ملګري شهیدان شوي دي، ډېر ملګري د بیمارۍ د وجې نه وفات شوي دي، د مردان ډېر هلکان. نو الله تعالی دې ټول صحتمند کړي، ټول دې الله تعالی ژوندي لري، مشران اکابرین او دغه ملګري ته دې الله خصوصا کامل صحت ورکړي. آمین آمین. مرګرو تاسو هم چې څومره علماء کرام طلبه کرام دي نو د دغه علماء کرامو طلبه کرامو چې کوم د سر ټیکې دی مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه د قافلې او هغې دپاره به ویډیوز کول او باقاعده به چې دی په سوشل میډیا باندې راتله. نو د علما کرامو ملګری و، خو چونکې کم عمره او بل په دې کم عمرۍ کې په بیماري راغلله او ډېره خطرناکه بیماري پرې راغلې ده. نو ټول علما کرامو طلبه کرامو ته دا ټیم کې یو درخواست کوم عاجزانه چې په خپلو دعاګانو کې در سره دغه رحمان الدین ماشوم چې د نورالدین زوی دی دا در سره په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او مونږ ورته د دې مدینې منورې د مسجد نبوي نه ورله دعا کوو چې الله دې د خپل خولې لاړې دارو کې کریمه ربه ته واپس هغسې تر و تازه کړي لکه څنګه چې مخکې او ټول ملګري چې څومره دي زموږ کتونکي اورېدونکي دي هغې هم در سره په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. الله تعالی چې کوم اوس په وطن کې کوم بارانونه دي یا فتونه دي الله تعالی دغه سیلابونه دي څومره خلک هغه کې وفات شوي دي، اکثر کورونه راولېدلي. زمونږ یو لور در کې دوه درې کورونه پای کې زمونږ د یو قاري صاحب کور والا د هغې بچې د هغې دوه خویندې وفات شوي دي. الله تعالی دې دغه شهادت زمونږ کلي باندې خوا کې سیلاب راغلی دی، الله دې وکړي چې زمونږ خلک پکې محفوظ وي او د هغې کورونه د هغې مال و جان ته دې الله پاک الله دې نور خیر کړي، حفاظت د هغې حفاظت دې الله تعالی وکړي. ټول خپل وطن له پاکستان له زمونږ خاص کر پښتنو دپاره خصوصي دعا کوو چې الله دې د هر شر آفت مصیبت او د فتنو نه په امن و امان کې وساتي. السلام.